په بني اسرائیلو کې یو سړی یو دشت و بیابان کې ولاړ و، دې کې اوریځ راغله. اوریځ وګړه د غلزار پکې راغی او یو غیبی आवाज شو دی اوریځ ته چې اسق حدیقه فلان، اے اوریځ د فلان کی زوی، بل روایت کې د فلان نوم ورسره دی، د فلان کی زوی باغچه وبکا. حیران شو چې خدایا دا څه مطلب شو؟ اوریځ وګړه به د هغې نه आवाज راغی چې د فلان کی زوی باغچه وبکا. دا خو تماشا خو دا ګورم دې کې باران شو، باران په غرو شو. زه ولاړم دلته لختي په غاړه ولاړم، باران په غرو شو. چې په غر باران شو هغه بټولې راغونډې شي په دې لختي کې راوړل. دا هلک وي زه ورپسې وم چې دا به د چا باغچې ته ځي او د اوریځ کې د غیبي اواز خو د فرشتې د بل چا خو نه دی چې دا د چا نوم اخیستی دی. اوبه روانې دي زه ورپسې یم، اوبه په لختي کې روانې دي او زه ورپسې یم. دا هغه اوریځ د باران اوبه یو باغ ته ورننوتې او باغ کې یو سړی ولاړ دی، بیلچي ورسره ده. هغه د اوبه کله یو باړۍ ته سمئ کله بلې باړۍ ته سمئ، باغچې اوبه شوه. ما د هغه سړي نه تپوس وکړو چې نوم دې څه دی او د پلار نوم دې څه دی؟ وایي همغه نوم یې راته واغی چې ما د اوریځه کې د هغه فرشتې نه اورېدلی و. هلکه د ما د نوم تپوس دې ولې وکړه؟ وی دا اوبه چې د کمې اوریځې نه راتوی شوې، اوریځ اوبې ده او د اوبه رالې، نو د دې اوریځې او مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه اوبه که ستا نوم یې راته واغېسته. وایه څه نیک کار کوې چې الله پاک خصوصي ستا دپاره اوریځ راوسته او په غرې باران وکړه او بې دله دلته راوستې او تا باغچه اوبه کړه. څه کوې؟ وی هغه وایي چې نور څه نیک عمل مې نشته، خو چې د ما د دې باغ نه څونه آمده نه شي نو په تینې تقسیم کړم. یو حصه په خپله ښځه او بچو باندې خورم، یو حصه واپس په دې باغ لګوم، د دې خدمت پې کوم، یو حصه د الله په نوم صدقه کوم. سوچ وکړه ته خو دا باغ مې ما وکړله او دا ما زرغونه کړه، نه اوبه والا چا پیدا کړي دي؟ الله والا پیدا کړي. مونږ ډېر خلک ګیلې کوو ګلی مې باغ وو، فصل مې ګلی وو، اوبه وچې شوې، ملخان وو، تیلیه وو، دا دارو قسم دې که تاسو د خدای په نوم په دې کې خیرات کو نو چې دا څومره پیسې په دارو لګیا دا برته بچت وي. یو بوتل د دارو په څو نه هلې پمپ والا راوړی، سړی والا راولې، اپې دله سپری کوي. ولې د خدای په نوم نه ورکوې نو هلته د نه وباسي، خو د نځي پاتې کېږي خو نه. د خدای په نوم نه ورکوې نو هلته پکې ګلی وشي، هلته پې ذل راشي، هلته پې طوفان راشي، هلته پې مصیبت راشي، نو په بل طرف درنه لاړ شي. تاله چې خدای کومه روزي درکړې ده هغه دله درکوي خو ناقصه یې دله درکړه. نو که د خدای په نوم دې ورکولې نو تاله بیا ښه شی ورکه درکو او دغه بدنه په دارو درملو نه دی به خدای درکړي. دونه په صدقه رب العالمین خوشحالېږي چې د یو سړي دپاره بذات اوریځ راولي او د هغې نه ولا باران کې یو به ورته وررسوي. صدقه ډېر ښه شی دی زما.